عمران خان د الیکشن نه مخکې یو غټ سرپرایز ورکولو ته تیار دی چې عمران خان سره په اډیالا جیل کې یو اهم ملاقات شوی دی. یو ډېر اهم شخصیت عمران خان سره ملاقات کړی دی. دا ملاقات د کوم مقصد دپاره شوی دی په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل عمران خان د عوامو وزیر اعظم دی او بل طرف ته نواز شریف چې کوم دی هغه د ایډورټایزمنټ د اشتهاراتو وزیر اعظم دی. په دې باندې هم یو اهم اپډیټس دی چې هغه هم په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. بل د پاکستان بهتر کولو صلاحیت صرف پی ټی آی سره دی. دا یو نوې سروې شوې ده چې په دغه سروې کې د پی ټی آی نوم ډیر نمایه مخې ته راغلی دی. د پی ټی آی د کارکون د مرګ نه پس د یو ایسیچو باندې هم مقدمه در شوې ده چې په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. اسلام آباد های کورټ اف ای ای د علیما خان خلاف کاروایی نه منع کړی دی په څه وجه باندې. بل بشرا بیبي یو درخواست په اسلام آباد های کورټ کې ورکړی دی چې څومره هم د بشرا بیبي خلاف پراپګنډې کې دي نو هغوی له یو قراره جواب ورکړی دی. پی ټی آی د سپریم کورټ فیصلې خلاف اپیل چې کوم دی هم په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی. د پی ټی آی د بیډ نښه دوباره بحال کړی شي په دې باندې هم ډیټیل سره ډسکشن دی. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه وړومبی په عمران خان باندې خبره کوو چې عمران خان الیکشن نه مخکې داسې کم سرپرایز ورکولو والا دی ځکه عمران خان سره په اډیالا جیل کې د یو ډېر اهم شخصیت ملاقات شوی دی. عمران خان سره په اډیالا جیل کې د سربراه مجلس وحدت المسلمین چې کوم دی د هغې سربراه علامه ناصر عباس ملاقات کړی دی. د عمران خان وکیلانو او فیملی ممبرز نه علاوه عمران خان سره دا ډومبی شخصیت دی چې دا دوا سره ملاقات کړی. عموما عمران خان سره خپل وکیلان ملاقات کوي یا ورسره فیملی ممبرز کوي. د فیملی ممبرز نه او د وکیلانو نه علاوه دا ډومبنی کس دی چې د عمران خان سره ملاقات کړی دی. جی علامه ناصر عباس ویلی دی چې عمران خان د یرولو کوشش کیږي خو عمران خان نه یریږي او مونږ هم عمران خان سره یو. دا کم ظلم چې روان دی دا ظلم به مونږ ختمو عمران خان او مونږ یو ځای یو او قربانۍ هر قسم قربانۍ ورکولو ته مونږ تیار یو. هر قسم قربانۍ ورکولو ته مونږ مخکې یو. دا علامه ناصر عباس د عمران خان سره ملاقات نه پس دا خبرې کړې دي. اوس دا ملاقات ولې شوی دی؟ دا ملاقات دې دپاره شوی دی او سرپرایز ورکولو ته هم مطلب سرپرایز ورکولو وخت په پی ټی آی چې دی راتلونکي ټایم کې دی شي دغه پارټۍ سره خپل اعلان وکړي دغه پارټۍ سره خپل اتحاد وکړي. علامه ناصر عباس چې کومه پارټي ده ای سره کې دی شي راتلونکي وخت کې پی ټی آی اتحاد وکړي او د پی ټی آی چې څومره هم آزاد امیدوار دي الیکشن ګټلو نه پس کې دی شي دغه پارټۍ سره یو ځای شي او دغه پارټۍ سره یو ځای کېدو نه پس پی ټی آی ته بیا مخصوص نشستونه چې کوم دي اب والله هم په سېنات کې میلاو شي. جی بل د عوامو وزیر اعظم عمران خان دی او بل طرف ته نواز شریف چې کوم دی هغه د میډیا وزیر اعظم دی. په دې باندې ډیټیل سره ډسکشن په دې وجه کوو ځکه چې په ساين بورډ باندې په میډیا چې څومره هم دي اخبارات وغیره په هغې کې ډېر زیات خبرونه د نواز شریف حوالې سره راځي چونکې نن څه اخباراتو چې کې وزیر اعظم نواز شریف ښودلی شوی چې وزیر اعظم چې کوم دی پرایم منسټر چې کوم دی هغه نواز شریف دی. نو اوس بعضې اخباراتو کې نواز شریف پرایم منسټر ښودل کېدل دا اصل کې د پی ټی آی چې څومره هم رهنما دي د پی ټی آی چې څومره هم کارکنان دي هغه مایوسه کول نور د دې هیڅ داسې څه غټه وجه نشته د هغوی مایوسه کولو دپاره چې مطلب اخباراتو کې هم نواز شریف چې کوم دی هغه پرایم منسټر شو کیږي نو دې سره به د پی ټی آی چې کوم کارکنان دي یا د پی ټی آی سپورټران دي ای به همت بایلي ای به هار بایلي. جي نور دې کې هیڅ وجه نشته ځکه تاسو له دې معلومه چې د پی ډي ایم حکومت کې هم همدغه خلکو په صرف اشتهاراتو دپاره 10 روپۍ چې کوم دي هغه ورکړې وي مختلف ټي وي چینلز ته. جي اوس د پی ټی آی چې کوم هیڅ قسم تاسو له معلومه پی ټی آی ته هیڅ قسم کاوریج نه میلاویږي. لیډر هم په جیل کې دی. اصل کې دې حقیقت الریډي تاسو له مو چې عوام مایوسه کول دي د پی ټی آی کارکنان مایوسه کول دي. بل پی ټی آی کې دا صلاحیت شته چې هغه د پاکستان معیشت بهتري طرف ته راولي. جی انډیپندنت اردو یو سروې کړی دا چې په دغه سروې کې دی داسې سوال کړی و چې آیا په پاکستان کې داسې کومه سیاسي پارټي ده چې هغه پاکستان معیشت بهتري طرف ته راولي. نو هغې کې 71% عوام چې کوم دی هغه پی ټی آی ته ووټ ورکړی 71% عوام د پی ټی آی په فیور کیو 16% عوام چې کوم هغه نواز شریف مسلم لیگ نون ته یې نیوټ ورکړی او 9% چې کوم هغه پیپل پارټي یاده کړې وه. نو 71% او 16% کې د ځمکې اسمان فرق دی. جی بل منډي بهاودین کې د پی ټی آی یو کارکونو چې هغه مړ شوی او د هغې مقدمه هم په هغه ځای په ایسیچو باندې در شوې ده. د
تاسو له معلومه دلته د پی ټی آی چې کومه جلسه شوې وه نو هغه د پی ټی آی رهنما نه وه کړې بلکې دغه الګ کړې وه دا کوم الګ چې بیا وفات شو دغه الګ دغه پی ټی آی د غټه جلسه کړې وه ورکرز کنونشن یې کړو بیا دغه الګ څه موده غیب هم چې بیا هغه مطلب دغه د مرګ خبر راغو نو دغه چې کوم لوکل خلکو دغه چې کوم د پی ټی آی خلکو نو هغه د هغه ای سی چو خلاف مقدمه درج کړې ده جی بل اسلام آباد های کورټ اف ای د حلیمه خان خلاف کاروایی نه منې کړې ده حلیمه خان ته اف ای یو نوټس جاری کړی و اوس اسلام آباد های کورٹ اف ای په دغه نوټس کاروایی کولو نه منې کړی دی انسداد دهشتګردي عدالت 9 مئی واقعیات کې 7 مقدمو کې ایمن خان ته 9 فروری پورې توسیع ملو شوې ده جی 9 فروری پورې ایمن خان ته په دغه مقدمو کې ریلیف ملاو شوی دی بل ډاکټر یاسمین راشد هم 9 مئی واقعیات کې د هغې هم مختلف مقدمې وي چې په هغه مقدمو کې په ډاکټر یاسمین راشد هم فرد جرم عاید شوی دی بل بشرا بیبي اسلام آباد های کورټ ته دا درخواست ورکړی دی چې زما چې کوم سیل زه چې زما باندې چې کوم جرم تاسو دغه کړی کومه سزا مو ماته راکړې ده نو ما په اډیاله جیل کې قید کوي او زمان پارک چې کوم دی د هغې دپاره یو جیل جوړ کړل شوی نو ما وایي دې نه بوځئ او ما له په اډیاله جیل کې خپل سیل راکوي چونکې د هغې خلاف چې څومره هم مخالفین وایي دا پراپیګنډه کوله چې مریم نواز سپیشلی دا پراپیګنډه کوله چې ایمن خان په وینا باندې بشرا بیبي له خپل کور کې قید ملاویږي او بشرا بیبي مطلب چې کومه ده لاډلی ده یا ایمن خان لاډلا دی نو ځکه هغه چونکې دا سوچ نه کوي چې هغه پارټي کوم حالاتو کې ده هغه په جیل کې د انتخابي نښتې واخیستلی شوه خو صرف په یو خبره باندې دومره ډېر زیات مطلب دی تنقیدونه کول د ایمن خان مخالفین نوز بشرا بیبي اسلام آباد های کورټ له دا درخواست ورکړی دی چې ما دې نه بوځئ او ما خپل اډیاله جیل کې خپل سیل له بوځئ جي په دې ویډیو کې دا اپډیټس ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام